الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې په ننني درس کې بیا د زکات د ابتدایي مسائلو په اړه څو خبرې تر بحث لاندې ونیسو. لومړی خبره دا چې یو څوک زکات نه ورکوي د هغه حکم څه دی. کتابو لیکلي دي الفقه اسلامي و ادلته په جلد دوم صفحه 215 کې وایي که کوم قوم یا قبیلې زکات نه ورکاوه او د زکات د ورکړې څخه یې مخ اړوي، د اسلامي حکومت د لوري دی د جنگ اعلان ورته وشي، ځکه د زکات منکر کافر او د اسلام له دایرې څخه وتلی دی. همداسې پیښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په خلافت کې رامنځته شوه. هغه په دې ډول چې د مبارک د هغو عربو سره د جنگ اعلان وکړ چې زکات ورکولو ته آماده نه وه او پر نه ورکولو یې ټینګار کاوه. د ده مبارک د دغه پرېکړې سره ټول اصحابان رضی الله عنهم موافق شول او د ده مبارک د رایې تایید یې وکړ. د زکات نه ورکوونکو سره د جنگ کولو لامل دا دی چې د ټولنې د کمزورو خلکو یعنی فقیرانو او مسکینانو حقوق ضایع نشي، ځکه که اسلامي حکومت په داسې حال کې پر زکات منع کوونکو باندې جنگ اعلان نه کړي، دا په دې معنا دی چې حکومت د زور ځواکانو ملاتړ وکړ او غریبان یې شاته وغورځول. دوهمه خبره دا چې د زکات معنا څه ده. زکات په لغت کې لوړوالی او پاکوالی ته ویل کیږي. امام راغبی اصفهانی رحمه الله فرمایلی دي زکات هغه معنوي زیادت ته ویل کیږي چې د الله جل جلاله د لوري څخه د برکت په ډول د خلکو په مالونو کې رامنځته کیږي او په اصطلاح کې د هغه مال د ورکړې څخه عبارت دی چې د الله جل جلاله په لار کې مصرفول پر انسان لازم دی. یعنی دا چې د الله په لار کې مصرفول پر انسان لازم سوی وي، یعنی د خپل مال څخه هغه ټاکلې برخه او مستحق فقیر ته ورکول چې د شریعت د لوري څخه ټاکل سوی ده، البته یوازې د الله جل جلاله د رضا په موخه بېله کم عوضه. درېیمه خبره دا چې د زکات مقصد څه دی. په دنیا کې مالونه او شتمني دي د یو خاص کس سره ساتلې پاته نه وي، بلکې دغه مالونه دي د ټولو خلکو سره وي. البته ټولو ته مال رسیدل به دا په دې ډول وي، یعنی دا چې د ټول قوم په ټولو افرادو کې به ویشلی او تقسیم وي، نو هغه په دغه صورت کې کېدلی سي چې شتمن خلک مکلف سي چې د مال یوه حصه و بیشتو خلکو ته ورکړي. څلورمه خبره دا چې د زکات د فرضیت تاریخ کم دی. څرنګه چې د زکات او لمانځه فرضیت دواړه په مکي سورتونو کې بیان سوی دي، همدا د زکات د تاریخ ښکارا ثبوت دی چې زکات او لمونځ دواړه تر هجرت مخکې فرض سوي دي، مګر د زکات د نصاب اندازه او د اسلامي حکومت له لوري د زکات راټولول په مدینه منوره کې فرض.
د هجرت په 2 کال سرسایه واجب سوه. وروسته بیا په مدینه منوره کې د زکات او عشر نصاب وټاکل سو، او همدا ډول د اسلامي حکومت د لوري د خلکو څخه د زکات او عشر د عاملانو او نمایندګانو په مټ راټولول پیل سوه، چې بیا به د بیت المال په خزانه کې جمع کېدل. تر جمع کېدو وروسته به اړو او مستحقو خلکو ته ورکول کېدل. 5مه خبره ده چې د زکات د علم څه حکم دی. کوم مسلمان چې عاقل وي، یعنی لیونی نه وي، بالغ وي، نارینه وي که ښځینه وي، کله چې د نصاب څښتن سي، نو دومره زده کړه باندې لازمه ده چې د زکات هغه ضروري مسائل یې زده کړي، او که دا کار ونه کړي، یعنی د زکات د مسلو دومره علم هم زده نه کړي چې خپل فرض په صحیح ډول ادا کړي، نو سخت ګناهګار دی. یعنی دا چې دغه علم یوازې نه، بلکې د ټولو مبتلا به شیانو چې په روزمره ژوند کې د سړي ورسره سروکار وي، د هغه شرعي حیثیت ځان ته معلومول دا یو ضروري عمل دی. په هر صورت تر دې ځایه پورې دغه 5 خبرې بیان شوې. په راتلونکي درس کې به انشاء الله د زکات شرطونه بیانوو، چې زکات پر چا او چا باندې فرض دی، د زکات نصاب به بیانوو، د زکات مصرف به بیانوو، هغه د مالو ډولونه به بیانوو، کم احکام چې لازم و هغه به تر بحث لاندې نیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.